یو ملګری تپوس کړی دی چې داڑھی کا مذاق اڑانا کیسا ہے. څوک د چا د ګیري مذاق اړوي، اے شیخه اے امیره او ترې دې ګیري ته وګوره او ستا د ګیري په وجود هم دا کارونه ته کې. نو یو خو چې څوک ملامته کول د ګیري په وجه باندې دا د داړي او د ګیري استهزاء نه ده، دا مذاق نه دی، یو مکروه عمل دی. خو مذاق اړول به دې ته ویل کېږي چې یاره دا ګیره خو ستا سره بدې ښکاري، دا خو ته حیوان په دې کې ښکاره کېږي او په دې حیثیت باندې د هغې مذاق اړول چې دا د پیغمبر سنت دی. نو که دا بالفرض د نبي علیه صلات وسلام اهانت په دې کې کوي، نو بیا خو توهین رسالت چې کفر دی، شاعر اسلام توهین کول دا واجب القتل ګرځي په دې باندې. لہذا د ګیري مذاق اړول دا قرآن کې راغلی دي چې که تاسو کتل چې د الله په دین پسې چا خندل نو ګورئ هغه ځای نه پاسېږئ او په هغې کې مه کښېنئ، او که تاسو ناسي او د ریاد شو نو پاسېږئ بیا ګورئ کښېنئ هلته مو. که تاسو ان اذا سمعتم آیات الله یستهزأ بها، که تاسو د الله ایتونه ولیدل چې په هغې پسې خنداګانې کېدلې د الله په دین پسې نو بیا هغه ځای نه پاسېږئ. دا ګیره د الله دین دی، لهذا په دې پسې خندا ګناه ده، ګناه کبیره ده، د نه ځان ساتل غواړي. ډېر ملګري زمونږ هغه داسې وي یاره وایي چې ګیره سړی پرېږدي هغه نه سودا مه کوه، چې ګیرې پرېښوده او د هغه څه ګاونډ مه کوه. دا اصل کې د ګیرې مذاق اړول دي، د نه ځان ساتل غواړي. چې د جمعې په ورځ باندې څومره سنت کول پکار دي مخکې وروستو. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه طریقه ښودلې ده نو هغه خو دقه ده چې 4 رکعاته مخکې څنګه چې په سنن د ابن ماجه کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د لمونځ نه مخکې 4 رکعاته کول او وروستو 4 رکعاته دي. یو حدیث چې 4 دي بلکې 2 دي، نو دواړه امام ابو حنیفه صاحب جمع کړي دي. لهذا 4 رکعاته مخکې 4 رکعاته وروستو، 4 رکعاته مخکې په یو سلام باندې، وروستو 4 رکعاته په 2 سلام او په یو رکعت باندې په یو سلام 4 په بل باندې 2، نو دا 8 رکعاته نه 10 رکعاته سنت شو، 2 رکعاته فرض شو. دا طریقه بالکل ثابت ده، حدیثو کې راغلی، صحابه کرامو عمل دی، نبی علیہ السلام کړی دي او دا تطبیق په حدیثو کې د قشان شوی دی. خو د ابو داود حدیث کې دی او نورو کتابونو کې راغلی دي چې دا تحدید ضروری نه دی، ځکه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی او هغه د جمعې په ورځ باندې غسل وکړو، ښکلي کپړې واغوستلې او لم یتخطى رقاب الناس، د خلکو په سټونو باندې خپې کې نه ښودلې، راغی او په صلی ما کتب الله له، دومره مونځ یې وکړو څومره الله ولې لیکلی دی او د هغې نه پس بیا امام ته غوږ کېښودو. د دې نه معلومه ده چې صلی ما قدر له صلی ما کتب الله له، نو دا معلومه ده د جمعې د ورځې مخکې داسې محدودو سنت نشته دی مؤکدو. د جمعې نه مخکې چې څومره چا وکړل 2 رکعاته کوي، 4 کوي. سلیک غطفاني رضی الله عنه ته 2 رکعاته نبی علیه الصلوة والسلام ویلو، پاتې شو وروستو 4 رکعاته هم راغلي دي او 2 رکعاته هم راغلي دي. د هغې 2 قسمه تطبیقونه دي چې 4 راغلي 2 راغلي، امام صاحب دواړه جمع کړي دي ځکه نفل عمل ډېر کول غواړي، نو 4 رکعاته شو. او نور علما وایي چې نه نبی علیه الصلوة والسلام کړي دي، خو طریقې داره چې په جومات کې کړي 4 یې کړي دي، په کور کې 2 کړي دي. لهذا که څوک په جومات کې کوي نو 4 رکعاته دې وکړي، او که څوک کور ته ځي نو هلته 2 رکعاته وکړي، او یا دا طریقه ده چې 4 دې په جومات کې 2 دې په کور کې وکړي. دا خبرې داسې د اختلاف نه دي، بس نبی علیه الصلوة والسلام صحابه کرامو د عمل کړي دي، د صحابي عمل ته بدعت نه ویل کېږي ځکه چې کم کار صحیح دی هغه صحابه کرامو کړی دی. دا د جمعې د ورځې باره کې دي. الله رب العالمین دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي.